زمونږ په دې ملک یو ډېر لوی عالم او ډېر لوی بزرگ او ډېر لوی محدث تیر شوی. دا درته اوس د خپلو یادو خبره کو چې د هغې نومو مولانا نصیر الدین غرغشتوي. علماء او طالبانو ټولو ته پته ده چې د غرغشتو مولانا صاحب څومره لوی سړی و. ده به د حدیث درس کولو. کال 12 میاشتې به 200 کم و زیات طالبان ورسره وو. نو یو کال به وړه دوره لولوله، مشکات شریف او جلالین، او بل کال به بیا لویه دوره لولوله، بخاری او ترمذی او مسلم او ابو داود او ابن ماجه او نسائی وغیرہ. دغه درس د 50 کاله کړي. درس د پاکستان نه وروسته دا مدرسې چې جوړې شوې نو د مدرسو محتممان ورپسې ورغلې چې صاحب څومره تنخواه چې وی مونږ به درکوو خو زمونږ د مدرسې ته راځه او درس. هغه ورته په جواب کې ووی چې د پیغمبر حدیث زه چاته په پیسو نه خیم. دا حدیث پیغمبر بیان کړي مفتی، او زه به هم د طالبانو ته خیمه مفت او بې پیسې. عزیزانو دته به چې په کوم حدیث کې استباح شوه نو د شپې به خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې نصیر الدین تا ته چې نن کوم حدیث کې اشتباه وه هغه داسې نه دی، داسې دی. الله والو سره دا قسم واقعات ډېر شوي. دا خبره دلته یاد لرئ. په دې عربي کې یو قصیده ده، قصیده برده ورته. دا قصیده برده 8 شعرونه دي، او دا چې چا لیکلې ده نو هغه عالم فالج والی و. نوړه کې خیال وکړو چې مړ کېږي خواسم خراشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عشق کې یو قصیده خو ولیکه. نو دا قصیده برده شروع کړه. عزیزانو د هغې شعرونه دي. یو شعر اوس کاش چې زمونږ د ملک ذوق او زمونږ د ملک مزاج هغه عربي وی نو بیا به ما تاسو ته ویلی وی چې د قصیدې بردې څومره خوند. خو زمونږ د ملک ذوق او مزاج داسې دی لکه د ګونګټ او د بورا یارانه وه په خپلو. ګونګټ لبار وخت بورا سلام لراتلو. نو یو ورځ بورا ورته ویلی چې ته هم یو ورځ زما علاقې ته خو راشه که. نو په دومره خو به پوهېږئ چې بورا کوم ځای اوسېږي او ګونګټ کوم ځای اوسېږي. دومره سور شی غوندې. عزیزانو بورا یو تور دومره غوندې حیوان دی چې په دې ګلونو ګرځي او داغه اوسېدل ټول عمر په ګلونو کې وي. او ګونګټ هم دومره غوندې حیوان دی خو داغه ټول عمر اوسېدل په غلو کې وي. چرته ګورې د غلو روړی به جوړه کړي او ګونګټ به رغړی او روانه کړي. نو ګونګټ ورته وویل چې ښه ده زه به هم سبا درشم. د شپې سوچ کوي چې زه چې د دې بورا ځای ته لاړ شم د ده خوراک خو د ګلونو رس دی او زما خوراک دا بله بلا ده. نو زه به هلته خورم څه؟ خو زه چې ځې نو راشن ځان سره خپل یوسه. نو د غلو 2 روړې داسې جوړې کړي او یو په یو سپېږمه کې کېښو او بله په بله کې. بورا راغی او ګونګټې بوت په چمن کې ګرځئ. دا ګلو ګوره، دا ګلو ګوره، دا ګرنټه وګوره، دا چمن وګوره، دا ماښامه کول ښه سیلې پې وکړو. ماښام یې ورته ویلې ګونګټ ته چې د دې ګلونو په دې خوند او په دې مزه او په دې چمن څه پوه شوې؟ څه بوی درغی؟ هغه ویل نه. وی دا ګلاب او رامبیل او چامبیل او دا هېڅ بوی در نه راغی. وی نه والله که پې پوه شوی بیړه دې غرقه شولې. هغه یې محله به بوی څنګه راځي؟ سپېږمې ورته داسې کړې د غلو روړې پکې پرتې. ویل زما سپېږمو کې دا خوشبویي پرته ده نو د ګلو خوشبویي ماله چېرته راځي؟ نو عزیزانو زمونږ د ملک مزاج چې دی د ګونګټ ګرځېدلی دی. قرآن او حدیث قصیده برده او دا ذوق ګونګټ له چېرته مزه ورکوي یا ګونګټ کې څه پوهېږي؟ حدیث الله عمر فاروق په چړو والی شو په محراب کې. یو سړی تپوس ته راغی. چې تپوس ته راغی
تپوس یې وکړ واپس روان شو نو د هغه دا لنګ لږ اوږد نو ورپسې راښکلی کېدو ویل بچیه خبره واوره چې راواپس شو ورته وی چې زما اخري وخت دی لږ ساعت پس مړ کېږم خو یو حدیث زما د محبوب رایاد شو چا مې په ذمه پاتې نشي چې تا ته یې ووایم یو حدیث واوره د چا چې دا ګیټۍ په لنګ او په پنسو کې پټې وي نو لا ينظر الله الیهم یوم القیامه هغوی ته به الله د قیامت په ورځ د رحمت په نظر نه ګوري عمر فاروق په داسې وخت کې حدیث په چړو والی دی وینې تې بیږي سات پس تپوس ته یو بل صحابي راغی چې ورته یې وکته نو کمیس یې ډېر خیرن نو بیبي ته یې وله ووی چې دا کمیس خو ورته لږ بدل کړه نو بیبي ورته ویلې چې په خدای مې دې قسمي کوي بل کمیس شته نو چې دا وله وینځم نو ور واغوندم څه شی چې دا خبره بیبي وکړه نو عمر فاروق صحابي ته آواز وکړ چې زه چې مړ شم او ما خښوئ څه وخت کې نو زما په دې مخ باندې خاوره ومږئ زما دا مخ په خاورو خړ کوي چې خدای له خړ مخ لاړ شم نو بیبي په جړا شو صحابي په جړا شو چې دې کې څه راز دی ورته وی چې خاورې ذلیل شی دی چې زما مخ په خاورو خړوي نو دا مې یقین دی چې خدای به را باندې رحم خلک دغه وو مونږ او تاسو خلک زمونږ خبرې واورئ زمونږ چال چلن وګورئ زمونږ کردار وګورئ زمونږ کرتوت وګورئ عزیزانو انسان خو پرېږده که د شیطان د خولې نه دې واورېده چې غوږ کېږدئ یو حدیث درته بیانوم نو ورشئ د شیطان خوله م ثبت کوئ چې زما د محبوب حدیث په دې خوله به بیان خو ګورئ د مولانا تھانوی ایمان پیدا کوي مولانا اشرف علی تھانوی ایمان پیدا کوي سرمایدار براغه ملما بو خلیفہ ته ویل چې لے جاؤ اس کو خانقاہ میں اور اس کو دال کھلاؤ خوار غریب براغه لے جاؤ اس کو مرغا کھلاؤ حضرت داولی چې کوم د مرغی خوراک قابل هغه باندې دال خوري پیغمبر نے فرمایا کہ کل جدید لذیذ غریب کے حق میں مرغا نیا ہوتا ہے اور مالدار کے حق میں دال نہیں دراصل بات یہ ہے کہ میرے ہاں مالدار کا کوئی مقام نہیں دال کھلاؤ اس کو ادھر گدے کی طرح بٹھا غریب آ گیا اس کو مرغا کھلا شاندار پکا مالدار پکال کی اوزل مادر ته امام حسین نوم مالی میں نوم شرما وی خدای او قرآن ته وګورئ د غریب بیره تباشي ټول کال په منځونو کولو مونږ د سړی په نظر ورته نه ګورو سرمایدار د اختر مانځل راشي تاسو وګورئ چې دا دنیا ته څه ګیر چا پیر خان اختر دی مبارک خان اختر دی مبارک غریب خوار چرته ګټ کې ناست هغه لای څوک نو چې اختر دی داسې قوم به سیلاب نه وړي داسې قوم به خاورز ګوري دا ابوالحسن خرقانی ایمان پیدا کا محمود غزنوی جواب ورلیږي چې زه بادشاہم او راشه ورته ستا بادشاہي ز په یو کوډای نه اله هغه وی واطیع الله او واطیع الرسول واولو الامر منکم ورته په دې آیات کې ترتیب ده اول اطاعت د خدای دی بیا د رسول دی درېمه درجه کې اولو الامر دی نو زه د خدای اطاعت لم نامي اوسګار شوی ستا په درېمه درجه محمود غزنوی په خپل راغی چې ورنه لوتو ابوالحسن خرقانی ورته پانسه تقریر چې ورته وکړو چې بیا تلو نو ورته پاسه وی بات ابوالحسن ته وی چې زرالم ترا ته پانسه دی او چې زمرا ته پاسه دی وی چې رالی ستا په مزغو کې د بادشاہ نشوا دا مې درته ثابتولا چې د ازمکه باندې داسې خلق هم شته چې ستا بادشاہي په یو کنجه کنه وی اوس ولې پاسې دی وی اوس ځکه پاسې دم چې زما په تقریر ستا د سرنا د بادشاہي ټوله نشه ووته نو ځکه درته پاسې دا ایمان پیدا زما عزیزانو ابو ایوب انصاری تا جناب محمد رسول اللہ چې ستا د لوګي برکت ته چې الله زستا مل مکړما معاملہ شروع شو اخیری ټکی تر اعظم حضور وفات شو چې وفات شه انصار او اهل مکه کې باس چې خلیفہ
بچو کی امیر بچو کی اهل مدینه وای چې زمون ملک دی زمون به امیر تاسو خو د مکه مهاجر راغلی باس شوروشه صدیق اکبر پاسه ده ورته یو حدیث واوري د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش پیغمبر ویلی دي چې امام به د قریش نه ای اوس تاسو خو حدا انصار وی چې پیغمبر ویلی دي چې امام به د قریش نه ای ابو بکر په قریشو کې تانه لوی سړی ببل په یو आवाज ټول اهل مکه او اهل مدینه د صدیق اکبر بیعت شو اوس نن بیعت شوه سباله صادری پوګه کړی دي او روان دي بازار کې صادره خرڅه چې بال بچ له نفقو عزیزانو عمر فاروق د بیت المال نه ورته نفقه جاری کړه چې دا وختم د قوم خدمت تور کا صد پاسه 2 کال د حکومت چې وفات کېده وصیت وکړ لورته وای چې د بیت المال کم سيزونه زما په کور کې دي بچي زما د مرګ نه رستو دا ټول سيزونه عمر تاواله کا ولی د مرګ نه بعد به زما خدمت منقطع شي او چې د چا خدمت منقطع شي د بیت المال مال داغه په کور کې حرام دی زما عزیزانو د بیت المال مال داغه په کور کې حرام دی عمر وی چې الله دې په صدیق رحم وکي دا سګران را ده کې خوجدا پالل بډیر ګران وی د صحابه متفقه فیصله وشو عمر فاروق امیر عمر فاروق ډېر خبره او ډېر قصې دي خو یو درته کوم عمر فاروق په کور کې سپوزیشنو آل داستانم لګوګل د شپې ګرځي د مور او لور جګړه ده په یو کور کې وګي چې دیوال سره کې خو څه چل دی مور وې دې پاو کې وبو اچوا لګي دي و مور عمر فاروق حکم کړی دی چې چا پاو کې وبو اچولې سخت سزا به ورکړي و عمر بو د پروتي چرتا ورته مور خبره ده خو کړل عمر بو د پروتي حکم عمر د دینو د عمر خدای خود نه دی وازیزا مور لور په کور کې د عمر خدای خود نه دی اخو می ګوري چې عمر اډر کړو موږ دغه خلاف ورزي کو دا عمر جو علی شو حضرت علی راغه و یو اسرا کوي چې زه یو حکیم او ډاکټر راولم پاسور شو یو حکیم پسې یو کلی تلاړو چلاړو حکیم ځان پسې راسور چې نیمه لارې طریق شو زخپل کلی تا وی ولی و عمر وفات شو و څنګه وفات شو څوک راغلی आवाज دی واورېدو ورته حکیم صاحب نور باس مکوا او ګور پردای چيله پردي بوټي خوري لګیا دا عمر چې ژوند دی نو پردو چيلو پردي بوټي تخلقول نشوا عزیزانو د حاکم عادل حکومت یوازې په انسانانو نه والله چې دا غوي په حیواناتو مکو نن د ملک نظام او د ملک حکمران مونږ نه خدای راستی که خپل خزم یری تاسو نه خزي یری تاسو نه خزي یریږي دا نن شپه به چې باري دغه نه خزي یری تاسو پوه شئ نو د عادلو دیانتدار حکمران حکومت یوازې په بنی آدمو نه په حیواناتو دغه وګورئ دغه عمر دی زنګل تورزی صاحب دې زنګل کې زمری دي و الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اے د زنګل حیوانات مونږ لار راکې چې بده لار تیر علماء لیکي په خدای قسم د زنګل ټول زمری موکت چې یو طرف ته غون شو مر لار ورګړه هغه هم کمران حکومت یوازې په بنی آدمو نه په حیواناتو نو زما عزیزان عمر وفات څنګه سړیو د واده څنګه شوه او حسین منلو والا
او علی منلو والاو د بیبي فاطمه واده باندې خو یو قجوره نه وا تقسیم شوی د فاطمه واده خو نوې جوړه نه وا بنارسای نه وا جایگیر او جائیداد لیکل نو مازیګر کې پیغمبر په خپل نکاح تړلو او جنکه ور سره کړې او د حضرت علی کور ته واستولا ډولای نه وا چوپان نو فوجي بند نو د بارډر او د ملیشیا بند نو نن علی منلو والا په کیسهخانه کې روان دي او غړځه الکه څوک دي دا د حضرت علی سے مریدان دي او د حضرت علی د مرید واده ده پکې بند غږی شرمېدل تاسو د حسین نوم په کومه د شاه قاسم په واده بندونه غږیدلی د بیبي زینب نوم تاسو په کومه هغه زینب چې د یزید په مخ کې هغه کوم تقریر کړو ټول دربار اکبر هغه زینب چې مارغانو نه ولیدلې او په دربار کې چې هغه کوم تقریر وکړو نن تاسو د خپل خزو حال وګورئ زینب په کیر خوشاله و د خاورو په ډولګۍ کې په شربت په خوشاله وي په سبیل امام حسین دا نظر ده د غیر الله په نوم کا شربت شو کا چیلے حلال شو کا گډور حلال شو کالوا په خشوا او نامه په د الله نه سیوا د بل چاوا ا د خنزیر نم زیات پلی تاسو پوه شئ تاسو دا پښتانم چې لارای مارای والی وای د پیر بابا ګډ می منل او چې دا لارای والما او جوړ شینو پیر بابا ګډ می منل دا ګډ چالته یو شي خنزیر خوراک د دینه بهتر دی د ګډ خوراک ځکه نظر دا عبادت ته او عبادت د غیر الله په نوم باندې کفر او شرک دا الله په نوم پاروای چې دار چا بخي او کدی دا الله نوم نو واغسته وي چې دا چيله د پلاني زیارت یا د پلاني بابا ادخین او دا په بسم الله الله اکبرم نه پاکيږي ترسو پوری چې د چيلي او د ګډ په ژوند د دې عقیدې نه توبه وباسي او هغه نه رستو په بسم الله الله اکبر لال کې نو علی پاکي ما په خبرو پويږي سوچ کوي فکر کوي دین نه ټوکی او لوب ما جوړوي د دې خبرو به خدای ته تاسو جواب دی دا شرکیات خزه چرګلاندې یو لسګي کی دي وای دا یو لسمه پکې د لوی بابا ده ناګله بیا چرته سید لټای سیدان ولې بیا ور سیدان خو ډیر لوی خلق دی ډیر چت خلق دی د پیغمبر اولاد دی خو الله دې په رحم وکي چرته چې ډول کې ګوري سید به مخکې روان چرته چې د سید حسن پیر ډالای ګوري اغنجیله به ګلونه ورچولی او صاحب غړچې سچل دی اغنجی روان دی ډالای زی د پلاني زیارت خدای ته وګورئ د خدای غلوې ورځ ته پیغمبر خود د مزامیرو او د ډولکو د سرودونو متعلق ویلي څه دي د پیغمبر اولاد په ډولکو سرود خدای ته وګورئ ملک بیا تباہ شو غرق شو مسلمانی سیلاب یوړه د خدای خاطر دین پورې مسخره مکوئ